نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، وصال یو کس دی چې پښتون دی او بهر ملک اوسیږي، نو بهرحال دغه وصال هم یو ویډیو کړله مولانا صاحب او دغه علماء خلاف کې خبرې کړې دي. الحمدلله زمونږ د ورور له ډېر مضبوط جواب ورکړی. تاسو به چې کوم دی د دې ملګري دا خبرې واورئ او زه بیا کوشش کوم د هغې نه پس بیا هم زه یو څو خبرې کوم. اول تاسو دا ویډیو واورئ. کله ته الوچې راولې ځان سره په ویډیو کې کینې، کله خوبانې راولې ځان سره په ویډیو کې کینې، کله داسې بله یو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو، یو شارټ پیغام دی، یو جواب دی چاته وصال باتنګړ صاحب ته. په دې سایډ به تاسو ما سره تصویر وینئ. او وصال باتنګړ صاحب یو ویډیو کړې وه د علماو خلاف فضل الرحمن صاحب پسې خبرې کړې وې. وصال باتنګړ صاحب په هغه ویډیو پیغام کړو منی دا خبره کوي چې یاره سوځئ به نه. نو باتنګړ صاحب زه خو تا ته دا وایم چې د علما دا مجاهدین چې کوم دي که نه، دا د دین فتنګان چې دي دا ستانه نه سوځي، ښه کله به هم درنه ونه سوځي. او ته د علماو خلاف ځکه داسې غلطې پروپیګنډې او غلط پوسټونه کې باتنګړ صاحب چې ته په بهر ملک کې کومې عیاشیانې کې که نه، نو دغه نه علما تسلیموي او نه زمونږ دین اسلام تسلیموي. ځکه چې کله ته الوچې راولې ځان سره په ویډیو کې کینې، کله خوبانې راولې ځان سره په ویډیو کې کینې، کله داسې بله یو انګریز راولې ځان سره کینې او یو نوم وله کېږي او هغه په ویډیو کې ځان سره راولې که نه، خپل ځان پې فیمس کړي. نو باتنګړ صاحب زمونږ علما او زمونږ دین اسلام دغه خبرې نه تسلیموي. علما چې کوم دي، سیاست چې کوم دی، دا د علماو مسله ده، دا د منبر مسله ده. باتنګړ صاحب صرف دومره درته وایم چې د فضل الرحمن صاحب په حق کې دې داسې الفاظ استعمال کړي دي، نو قسم درته خورم چې په خپل ایمان باندې دې ویرېږه. فضل الرحمن صاحب په دې وخت کې څومره چې علما دي، څومره اولیاء دي، د هغوی لاس دی د فضل الرحمن صاحب په شا باندې. ته دې په دې خپل ایمان ویرېږه چې په مولانا صاحب پسې داسې خبرې کې. بهر کې که زمونږ د علما په دغه اسمبلۍ کې موجود نه وو، نو زما په دې ملک، زما په دې خاوره، زما په دې وطن باندې به قسم په خدای دومره فحاشي وه، دومره فحاشي چې نن به کتلي وو که نه کلیام هم په دې روډونو کتلي وو چې څومره فحاشي به راتله. خدا دغه علماو برکت دی چې دغه څه ناصب پابندیان یې لګولي، کلاو څوک څه حرکت نشي کولی. بهر کې مونږ دعا ګویو د خپل علماو دپاره او د خپل دین اسلام دپاره او د مولانا صاحب دپاره او د ټولو علماو دپاره به مونږ د هغوی په شا باندې به ولاړ یو. مونږ د هغوی سپایان یو، لکه د غر غونته کې به ورپسې شاته ولاړ یو. باتنګړ صاحب تا ته به د ویډیو جواب تر هغې میلاویږي چې تر څو دې د خپله ویډیو واپس کړي نه، تر هغې پورې به تا ته د علماو دا سپایان، د علماو دا مجاهدین تاسو له دقسې کراره جواب درکوي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. دا زما پیغام چې کوم دی، دا زما جواب چې کوم دی، دا وصال باتنګړ ته درسره ورسوئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. محترمو، تاسو د دې ملګري دا خبرې واورېدلې. وصال چې کوم دی د علماو خلاف او د مولانا صاحب خلاف څه به ویلي وي، نو بهرحال دله پکار دی او حقیقت د دې ملګري دا خبره صحیح هم ده چې لکه بهرحال کمه عیاشي ته غواړئ او کم ازادي ته غواړئ. په بهر ملک مثال طور باندې ستاسو په ویډیو کې چې کوم دی مختلفې جنکۍ وي، کله یوه جنۍ وي، کله د ملګري خبره، کله الوچې وي، کله چې کوم دی خوبانۍ وي، کله بلې کله بلې وي، نو دغه ستاسو په ویډیو کې وي. دا ازادي ده، ګوره اسلام دا نه خوښوي، شریعت دا نه خوښوي. نو بهرحال داسې کار ته کې، نو ښکاره خبر د علما خو د دې خلاف دي. علما به څه خوښ کړي، علما هم نه خوښوي. نو اوس که ته د علماو د دې دپاره بد وی چې یاره بس دا ازادي به کوم ځکه چې علما خدا نه مني، نو بس بیا خو ستا خپل ایمان اسلام نه کوي. نو بهرحال زما د وصال ورته درخواست دی چې د علماو د بې عزتۍ نه، د علماو د سپکوالي ځان وساته، خپل عزت په خپله مه خرابوه. دا مو چې زه به چې کوم دی ټول عمر خوشحاله داسې به ګرځم، یقینا الله پاک به دومره بې عزته کړي چې کوم دی بیا به ټول عمر چې کوم دی جاړې بیا به نه وختلی. دا مو وایه ورې د علماو ازار او د طلباو ازار چې ووالې انشاءالله بیا به چې کوم دی ښه ورځ نه مومې. نو ښه دا ده ما ته درخواست دی چې د علماو عزت نشي کولی، د طلباو عزت نشي کولی، ښې نشي ویلی، کم از کم بد یې مه وایه.
الله رب عزت موږ د علماو د بې عزتۍ نه د سپکوالي نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.